نیټورکونه زه خپله کوم نقشه ورکوم مخکې درس کې لړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ په کنډیشنل فارمیټینګ کې کار کړو چې ډېر مهم و. مایکروسافټ ایکسل کې په هر یو پروګرام کې مخصوص کمانډونه دي چې هغه ډېر زیات استعمالېږي. صحیح شو؟ د هغې نه یو کنډیشنل فارمیټینګ دی. فارمیټ از ا ټیبل د دې کار څه دی؟ دا ډېر سمپل دی. که چېرې زه وغواړم چې یو ټیبل دپاره ډیزاین جوړ کړم، فارمیټ جوړ کړم، نو زه کولی شم په دې شکل باندې څه کړم، جوړ کړم. هر قسم چې وغواړم جوړولی شم. نو دلته مطلب زه راځم یو ټیبل جوړوم چې آی ډي او نیم، پوسټ او سیلري. دا ما سره څه شو؟ یو ټیبل دی ما سره. دې ته څه کوم بارډر ورکوم دې ټیبل ته، آل بارډر پې اپلای کوم. نو آی ډي نمبر 1 2 3 4 دا څه کوم لاندې ډراپ کوم. نمونه فار ایگزامپل پکې لیکم احمد، وفا، صمد، جان، جمیل. پوسټ ډاکټر، انجینیر او ټیچر. او هر یو ته سیلري هم څه کوم ورکوم. په هر یو پروګرام کې چې څوک درس وي که نه، د هغې طریقه هم دا ده چې په اگزامپل باندې دی څه وکړي، کار وکړي. او کاسې ورته چې دا کار کوي، دا کار کوي، دا مطلب دا بس صحیح کار نه دی. بس سړی وخت ته ګوري که نه، د وخت مطابق څه کوي، کار کوي. خو مایکروسافټ چې کله هغه کوي نو ته وایي چې اگزامپل به خامخا څه کوي ورسره ورکوي. دا هم زه کاپي پیسټ کوم دلته زیات شي. دلته دا موږ سره یو ساده ټیبل دی که نه. نو زه وایم چې راځم فارمیټ از ا ټیبل ته. دا سمپل ټیبل دی. که زه غواړم دا خو اصل کې ټیبل نه دی که نه موږ سره. صحیح شو؟ لکه چې موږ دا ټیبل ته کنورټ کړو نو انسرټ دی کنورټ کړو. که زه راشم دې ته ټیبل ته فارمیټ ورکوم اوکې کوم، داسې هم زه ټیبل ته دا کنورټ کولی شم. دا بیا هم څه شو موږ سره ټیبل شو. دا څه شو موږ سره ټیبل شو. کنټرول زیډ او بیا هم ریبن ته راځم. دا موږ سره قسمه قسم فارمیټس دي. اوس دا فارمیټ چې دا زما خوښ شو، په دې زه رایټ کلیک کوم او دا ډوپلیکیټ کوم. څه کوم؟ ډوپلیکیټ کوم. یا زه پې رایټ کلیک کوم ورته څه وکړه، اپلای ان کلیر فارمیټینګ. دا زه آپشن استعمالولی شم. خو زه وایم چې نه، دلته ما سره په دې کې بل یو پوینټ دی، نیو ټیبل سټایل. د نیو ټیبل سټایل ته چې کله هم زه راشم، په دې نیو ټیبل سټایل کې موږ سره چې دی هول ټیبل دی، فرست کالمز او سیکنډ کالم، ورپسې فرست را، سیکنډ را، لاست کالم، دا ټول ټیبل دی. که زه غواړم په دې شکلونو کې په یو را باندې یو ډیزاین اپلای کړم ته خو والې، او که هول ټیبل یې کې نو په ټول ټیبل به ستا ډیزاین څه کېږي، اپلای کېږي. دلته به نوم ورکړي ځان دپاره ډیزاین جوړه. زه ورکوم فار ایگزامپل همت سټایل. صحیح شو؟ ښه، فارمیټ ته راځم. دې ټیبل باندې او دا فارمیټ چې ته جوړی د ټول ټیبل دپاره هغه په کوم ډیزاین وي. د ټیبل دپاره چې ته فارمیټ جوړی هغه په کوم ډیزاین وي. دلته به راشي یو پکې فنډ دی. فنډ یې باید څه وي؟ بولډ وي. او د فنډ کلر باید څومره کوم وي؟ ګرین وي. ښه، بارډر باید ولري. یس، دومره غټ بارډر باید وي. ښه، بارډر چې ولري، بارډر کلر کوم وي؟ باید ریډ وي. او څنګه وي؟ دا قسم بارډر وي هر سایډ نه. فل کلر یې باید څنګه وي؟ فل کلر یې باید دا وي. او که ته نه سټایل داخل کوم پیټرن ورته ورکولی شي، پیټرن ته کلر ورکوي، کلر هم څه کولی شي ورته ورکولی شي. او که فل افیکټ واخلي نو په دې کې ته کولی شي دا نور کلرز هم څه کې چینج کړي. دا اوکې که چوکې دی که همت سټایل ته اوکې که. نو ګوره دا هم تا سره یو سټایل شو فارمیټ از ا ټیبل کې. دا کسټم ګورې دا موږ سره څه دی؟ همت سټایل دی. دا سټایل هم پې زه څه کولی شم اوس اپلای کولی شم. ګورې، او دلته چې کوم سټایلز دي ما سره دا هم بیا اپلای کولی شم. یعنی یو دفتر کې څوک کار کوي، هغه د خپلو ورکرانو دپاره، کارکوونکو دپاره یو خاص ډیزاین ساتي. یو خاص ډیزاین څه کوي؟ ساتي.
نو ورته وایي چې هر کله راځئ تاسو نو کسټم به کلیک کوئ خلاص دا به ستاسو صحیح ډیزاینینګ دې باندې پوه شو اوس که نه او همدا قسم نیو پیور ټیبل سټایل دی دا هم جوړوی شي دا پیور ټیبل دپاره جوړوږي چې وروسته په انسرټ ریبن کې موږ ته راځي پیور ټیبل نو هغې دپاره موږ سټایل څه کولی شو جوړولی شو سیم ټو سیم یوه خبره ده انشاءالله څه مسله خو نشته سیل سټایلز مطلب دا دی چې موږ سره دلته ټیبل دی زه غواړم چې د دې په یو خاصه ایریا باندې په ټول ټیبل باندې څه وکړم سټایل اپلای ګورئ دا نارمل دی دا بیډ دی دا ګډ دی دا نیچرل دی دا اوس قسمه قسم دی ګورئ که هر کله تاسو مطلب دې ځای کې نه دلته تاسو ټوټل وباسئ زه فار ایگزامپل ورته ورکوم چې اوور ټایم ګورئ هر څه دپاره کوی شئ دلته مې اوور ټایم ورکړه په دې مې بارډر اپلای کړه دې ځای کې زه اوس راځم څه ورکوم ټوټل ورته ورکوم نو الټ دا ډبل ایکول دا جمع دا نوم خو نه جمع کېږي مړه دا جمع کړه صحیح شو نو دا اوس موږ سره شی شو د دې آوټپوټ شو د دې شی شو آوټپوټ شو همدا به زه څه کوم دې سایډ ته کاپي کوم پیسټ به کوم صحیح شو که نه اوس زه راځم دا ایریا ما سلیکټ کړه او دلته راځم ورته دې ته کوم سټایل زه ورکړم زه آوټپوټ ورکوم دې ته ما کوم ډیزاین ورکړه آوټپوټ ډیزاین مې ورکړه خیال هم دی که زه راشم زه ورکوم چې د څه چیک سیل انپوټ یا لینک سیل یا نوټ یا کیلکولیشن نو دا څه کوی شم ورته ورکوی شم دا هر یو ته بیل بیل سټایل څه کوی شي ته ورکوی شي ټول ته هم کوی شي خو څه ټول ته خلک نه ورکوي دا خلک یو مشخص ساحې ته ورکوي صحیح ده ګورئ تاسو دا واضح کوم اوس که زه راشم دا پرسنټ واخلم دلته هماغه شی دی خو زه راځم دلته نیو سیل سټایل ته نیو سیل سټایل مطلب دا دی که ستاسو خیال وي ګورئ نمبر الیمنٹ فنٹ بارډر فل پروټیکشن خو تاسو رانه دی ویلی راځي که نه نو زه غواړم یو سټایل دلته م کریټ کړم یو سټایل دا د مکمل شیټ دپاره دی زه فار ایگزامپل ورته ورکوم چې نیو همت سټایل ګورئ فارمیټ ته راځم ټول مې ټیک مارک کړي مطلب د ټول به کې کار وکړي ښه فارمیټ ته راځم الاینمنٹ لیکل دی کوم ځای کې سنټر کې صحیح شو کوم ډیزاین باندې نه فنټ خط دې څنګه یې بولډ دي څومره دي 14 کوم کلر باندې په ریډ باندې ښه بارډر دې څنګه یې بارډر دې سي دلته راشه کوم یو په دې باندې دي او غټ دي صحیح شو ها او فل کلر دی یس کوم قسم فل کلر دی دلته راځم پیټرن ورته ورکوم په دې قسم فل کلر ما ته برابر کا دا به کې ایڈجسټ کا پروټیکشن لاګ هډ ان دې کې څه کار زموږ نشته ځکه دا اوس درس ته راځي دا سمپل زه کوم او کې کوم خلاص دا چې ما وکړ که سټایل ته راځم دې کې مزل ته ګورم دا ګوري دلته مازان د پاره یو سټایل برابر سیل د پاره برابر ہے کدي شیټ د پاره برابر ہے که ارس د پاره برابر ہے خو تا یو سټایل څخه دلته برابر که خیال هم دې کنټرول زه اړه کوم دې چې موږ کولای شو سټایلونه سکو تیار هم استعمال کو ګورئ که تاسو په فیصدي لحاظ باندې کار کوئ فیصدي دا ډیزاین ورکوئ که هیډینګ استعمال ہے هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 ټایټل ټوټل کنه تاسو دا ټول سټایلونه څه کوئ شي استعمالولی شي پوه شو دې باندې اوس که تاسو مطلب دا واخلئ او دا سلري دا نو تاسو کولی شئ کرنسي دلته واخلئ دا کرنسي ګورئ دلته به اټومیټک څه راځي کرنسي راځي زما چې څومره خیال دی دا کرنسي لکه چې ما نه ده چینج کړي کرنسي به زه وګورم هلته سټایل به کرنسي واخیسته اټومیټک هلته شی راغی افغانۍ کرنسي دا ګوره چینج شوی نه دی دا به ډالر کوم نو لہذا چې کوم ډیزاین دپاره کومه ایریا وي تاسو به هغې ایریا ته هماغه ډیزاین څه کوئ هماغه ورته کمپلیټلی ورکوئ
دې جنم کولای شو ګوره کنه موږ کوم ځای نه وکړو موږ دې ځای نه وکړو په دې سل سټایل کې نمبر الیمنٹ فونټ دا ټول پکې څه دی دا ټول پکې شامل دی اوس پوه شئ باندې دا اوربوک ز سیف کوما دا اوربوک ز کوما سیف کوما فار ایگزامپل په ډاکومنٹ کې دا اوربوک ما سیف کوم او نو مې وته ورکړ چې س یو 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 دا ما څه سیف مې کړه اوربوک دی بل شیټ ته زرا غلم دلته او په دې کې سر سټایل ته زرا غلم په دې کې زه مر سټایل ته غلم دې کې ما سره دلته شي دي په دې کې ما سره نشته دلته صحیح شو ولې دلته ما سره نشته په دې کې که زه شیټ 1 ته راشم او په شیټ 1 کې په شیټ 1 کې مطلب زه راځم د مر سټایل اصل کې دا مرج ډاکومنٹ مخکې موږ یو پیروي لري چې موږ یو څو ډاکومنټونه څنګه سکو سره مرج کوو سره یو ځای کوو کنټرول ان او کنټرول ان نه بعد سم سره مر سټایل تر راځم اوس وګوره ما سره یو 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 وربوک راغی کنه مخکې دې نه چې دا راوخلم که زه دلته راشم دلته ما سره سټایل نشته صحیح شو نو کله چې زه هغه دې کې مرج کوم نو زه به راځم مرج سټایلز ته او دا به سلیکټ کوم دا به اوکې کوم چې اوکې مې که اټومیټیک راځم هلته سټایل ته په دې کې هغه سټایل ما سره څه شو دلته اډ شو اگر مرج ډاکومنټ ته غواړې هغه سټایل ته سره په دې کې هم څه شي دلته شو هغې ته موږ څه وایو مرج کوو ورپسې نیکسټ کمانډ موږ سره په دې کې انسرټ ډیلیټ او فارمیټ ته چې دا ډېر مهم دی ګورئ ښه انسرټ ډیلیټ او فارمیټ دا موږ څه دپاره استعمالوم زه راغلم دغه ایریا ما څه کړه سلیکټ مې کړه او دا مې څه کړه مرج مې کړه او په دې کې زه ورکوم فار ایگزامپل څه students attendance sheet ډیزاین ورته ورکوم بارډر ورته ورکوم او د فل کلر کوم students attendance sheet زه کولی شي دا غټ اوس وګورئ دا پرنټ کې راخانې به کېږي کې ولې نه راځي څه رقم تا ورکړي هغه شی به راځي ایکسل دی هغه کې نه ګوره ایکسل دا ګوره وړې خانې کېږي دا پرنټ کې نه دا ګریډ لاینز دي که ته وغواړې پرنټ شي پرنټ کېږي او که ته وغواړې چې پرنټ نه شي نه پرنټ کېږي ګوره دلته موږ ته ښیي دا هغې کې راځي پیج لیاوټ کې دا ګریډ لاینز دي دا کې ټول خوبیان دي ګریډ لاینز کې کنه نه دې کارول کې صحیح ده نه پرنټیبل نه دي که ته وغواړې چې پرنټیبل کې ته پرنټ ټیک مار کې دا ګریډ لاینز ته کوي شي دا پرنټ صحیح ده او نو زه پیج لیاوټ ته راځم او د دې پیج د اورینټیشن څخه کوم دا لینډسکیپ کوم اوس بیا پرنټ ریو کې چې کومه ده سټوډنټس اټینډنس شیټ شو اوس زه د انسرټ نه او د ډیلیټ نه دې نه څنګه استفاده دلته کولی شم دلته راځم فار ایگزامپل اول چې موږ سره آی ډي صحیح آی ډي کنه بیا موږ سره صحیح دا ایریا مطلب ما سلیکټ کړه دا مې مرچ کړه او په دې کې ورکوم څه پرسنل انفارمیشن ګوره اول تاسو به دا ټول څه کې کوشش کوئ په دې دا ګریډ لاین اپلای کړئ تاسو معلومات کیږي په آی ډي کې تاسو لیکئ 1 2 3 همداسې ده که نه تاسو څومره چې آی ډي لاندې وړی شي او دا به ډبل کلیک کړئ صحیح ده پرسنل انفارمیشن کې تاسو لیکئ نیم لیکئ او فادر نیم لیکئ او بل شی لیکئ رجسټریشن آی ډي لیکئ تاسو همدا شیان دي که نه او په دې کې تاسو څه لیکئ ډیز دا به سلیکټ کړئ څه لیکئ ډیز دا اوس ټول داسې سلیکټ کړئ دې پورې همداسې راشئ مخکې دا ایریا همداسې وړئ تاسو فارمیټ ته به راشئ تاسو د دې کالم ویډس ته او کالم ویډس اته دی دا به څه کې 2 څو شو 2 ډایرکټ بارډر پې اپلای کوئ دلته صحیح ده بیا به دا سلیکټ کړئ داسې او بیا فارمیټ ته راشئ د دې دا کالم ویډس څه کوئ 2 کوئ انټر یې کړئ خلاص او په دې بارډر اپلای کړئ دلته
او دا ایریا څه کې دلته مرج کړي یو مجنوب بس به مرج کړي او دا مو سره څه کوي دلته په دې شکل مرج کړي خیال هم دی او دا څه کوي هم داسې پرېږدی ګورئ او په دې هم دلته څه اپلای کوي بارډر داسې اپلای کوي ګورئ ښه اوس دغه ایریا هم څه کومه دې ته بیک کلر ورکوم کوم بیک کلر چې زما په کار وي دا کنټرول بي دا بولډ شي دلته ورکوم بس ډیز دی که نه ډیز موږ څه نه سټارټېږي یک شنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه بس بیا 0 یک شنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه 0 یک شنبه دوشنبه افغانستان ترقی کړی بس دی یک شنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه 0 انا په یو مرکز کې دی مړه ته پرشنبه ورکړه دا چې حکومت کله راغی پرشنبه پکې ورکړه خیر پرشنبه ورکړه څه مسله هم نشته خو مزه نه اوس یو اګزامپل در کوم صحیح ده نو اوس وګوره ښه کوم ځای کې ستا غلطي راغله دلته رجسټریشن آی ډي ده نو ته به راشې ډایرکټ انسرټ ته که په دې کې به څه وکړي یو کالم به راوړې اټومیټک کالم دلته راغی ګوره اټومیټکلی فکس زه په دې کې لیکم فار ایگزامپل چې څه نه نیکرم به څه وکړم فادر څه کې ورته صحیح شو او زه کې وشم مطلب سکول یا سکالرشپ یا رزلټ یا ګریډ چې هر څه مطلب زه به کوم کنټرول زیډ کوم اوس حاجت نشته صحیح ده کدی چې زه غواړم یو سودانی راوړم دا سلیکټ کړئ سي او دلته به انسرټ تر شي دا کالمز والے سودانی تر شي ګوره کنټرول زیډ یې کوي سو به تاسو سلیکشن واخلئ په سلیکشن مطابق هم څه کیږي درته راځي پوه شئ که نه نو که تاسو یو که راګانې راوړئ راګانې تاسو وایئ چې مطلب دلته نور راګانې راشي دومره نورې راشي تاسو کولی شئ سلیکټ یې کوئ او انسرټ ته راشئ او شیټ راس کوئ نور راځي درته ګورئ خیال دی نور راغلی که نه همدې فارمټ باندې نور راغلی زموږ نمبر به څه کېږي دا نمبر غریب به ته بیا راوالی ټریک به کړي شي صحیح شو که نه ښه خبره ده چې ته به نور څه کې انسرټ کوې ته به پرنټ پریو کې چې کوم چې ای زما کار چې دی کوم ځای پورې دی دې ځای پورې دی دلته راشي دا چک که او دا ځان دپاره ځای پیدا کړه داسې که نه چې ځای څه که او زموږ د پیج هغه هم دې ځای پورې دی ګوره نو لحاظه موږ دا مرچ کوو ورسره خیال دی دا موږ څه کوو مرچ کوو داسې او دا موږ څه کوو مرچ کوو دلته خیال دی او دا بارډر تاړو خلاص وتا چې بارډر په خپل کې اپلوډ کیږي کنه بارډر اپلای کیږي کنه اپلوډ کړی کنه دا خو بارډر خو باید راشي کنه موږ بارډر پرنټ کې په کار دی کنه اوس وګورئ ښه زه غواړم ریکارډونه ډیوایډ کما زمون انسرټ باندې ان شاء الله پوه شوي کنه به ډیلیټ سره هم دا کیږي ډیلیټ سره څه کیږي هم دا چې ډیلیټ کړه دا ډیلیټ کو دا ډیلیټ کا ګورئ زه فار ایگزامپل احمد دی او یا زه داسې ورته وایم دا احمد چې دی ګوره اټل شیټ باندې خو پوه شوئ که نه چې څنګه جوړوئ تاسو که نه ازري باندې خو پوه شوئ که نه بیا نور برابر کړئ تاسو زه اوس داسې وایم چې زیات خلک په دې کې مشکل لري زه فار ایگزامپل دا چې دی احمد دا ایریا زه سلیکټ کوم دا مرچ کوم داسې دا مې مرچ او دا سنټر ته کوم صحیح شو او دې کې زه راځم لیکم چې نیم د احمد د لاس لاندې یو جان دی یو خان دی یو صمد دی یو افضل دی یو اکمل دی پوه شئ که نه د دې هر یو رجسټریشن آی ډي دا ده ما سره دا اکثره په دې ملي اردو شعرو کې په کارېږي که نه د بل کس د دې قومندان دی د دې مشر دی هغه څه نومېږي مطلب سفیر نومېږي د سفیر د لاس لاندې مطلب څومره کسان دي یو جمال دی یو افضل دی یو وکیل دی یو صمد دی یو خان دی او یو افضل دی او یو سرحد دی چار څنګه مطلب کنه او یو جان دی بس نو د هر یو رجسټریشن آی ډي تاسو ته کې دلته انټر کړئ دا ریکارډونه موږ څنګه ډیوایډ کوو ګورئ ښه تاسو به د دې اټل شیټ کار صحیح د خیر او اټل شیټ نه هغه موږ ځابل خدا به سلیکټ کړئ تاسو او په دې کې به تاسو دا بارډر ګورئ بارډر ته به تاسو راشئ تاسو به دا څه واخلئ
تاسو به دا تھک بارډر به واخلئ دلته دا ډیوایډ شو خیال هم دی دلته به راشي دا ډیوایډ کېږي ښه دې دپاره هم دا فارمیټ واخلئ بس پرنټ پرو کې اوس تاسو چیک کړئ اوس تاسو ریکارډونه اسانۍ سره ډیوایډ کېږي تقسیم هغه کولی شي تاسو کنډیشن فارمیټ نه هم ورکړئ د هر ځای نه ورکړئ ډیزاین هم ورته ورکړئ خو دا به د ریکارډ د ډیوایډ دپاره ښه طریقه کوي تاسو ریکارډ پې څه کوئ تقسیم کوئ خپل منځ کې صحیح شو اوس وګورئ ښه دې ځای کې که زه دا راوالم دا کنټرول سی کوم او دا ایریا څه کوم پیسټ کوم ګوره زه کولی شم دا طریقه وکړم دې د حاجت نشته چې څومره زه مرچ کوم تکلیف دی ما ته که نه خو زه کولی شم په دې طریقه باندې دا شیټ چې کوم دی مخکې څه کوم ویسم ښه اوس وګورئ دلته یو پوینټ بل دی موږ سره یو میاشت پوره شوه که نه چې کله هم یو څوک حاضرېږي ابسنټ ورته لیکمه صحیح ده چې کله حاضرېږي زه پرزنټ ورته لیکمه نو زما حاضري به په پی او په ای باندې وي صحیح شو څه باندې وي په پی او په ای باندې وي زه ډیز خو ټولو ته معلومات دی دا به زه لږ غټ کوم صحیح شو دا ټي او ډي مطلب ټوټل ډیز څه مطلب ایکول کاؤنٹ بریکٹ خلاص کړئ دا څه کوي وشمېرئ کاؤنٹ اے ورته ورکړئ ایکول کاؤنٹ اے ټولې څو ورځې دي موږ سره زموږ رسمیت 25 دي دا به لاندې کش کړئ څومره چې ټیبل یې صحیح ده یا څومره چې ستاسو اټینډنس وي د دې معنا څه ده ټوټل present days څومره حاضر ټول شي حاضر او ایکول کاؤنٹ اف صحیح شو ورته د دې نه تر دې ځای پورې وشمېره ماته کاما 6 پی انټر وکړه په دې 15 کې څومره حاضري ورکړې ده 18 ها total absent days count f خیر به وګورئ څه مثلا نشته دا اصلي کې روس راځي دا څه دلته مې اضافي درته وکړه که نه نو ماته شی وکړه ا ښه زه بیا بل ورته کوم فار ایگزامپل لاست کې ټوټل ډفرنس days صحیح شو ایکول نو د دې نه تاسو به اول څه وکړئ ټوټل ډفرنس ډیز ډایرکټ داسې نه راځي تاسو به داسې دا دې سره ور جمع کړئ صحیح شو غیر حاضري کوم ده موږ سره ټوټل ابسنټ دا ده که نه د دې نه به څه کوئ منفي کوئ کوم یو ده نو د په 25 ورځو کې څومره حاضري ورکړې ده 18 ورځې حاضري ورکړې ده دلته ما ته هېڅ حاجت هم نشته صحیح شو بیا که د معاش نه کټایي کوي تاسو کولی شئ رجسټریشن آی ډي په ذریعه باندې د څه کوي دا ختم کوئ د څه ورته ولیکئ دلته ورته ولیکئ فار ایگزامپل شی سیلري ورته ورکړئ څومره 8000 صحیح شو که نه 8000 سیلري چې تاسو هغه ته ورکړه سوري مه مرچ کوئ دا د هر یو بیل بیل سیلري ورکړئ دلته که نه د ده ورکړئ 15000 د ده ورکړئ فار ایگزامپل 8000 د ده ورکړئ 6000 د ده ورکړئ دومره او 500 ورکړه چې ورکړل تاسو لږ څه صحیح ده که نه اوس وګورئ ښه تاسو به څه ورکړئ اول د دې د هغه معلوم کړئ ځان سره لکه ایکول دا نه ده دا تقسیم کې په څو باندې په 13 باندې که د 15 ورځو ورکړئ 15 باندې صحیح شو دا په تقسیم کې په څو باندې په 13 باندې په 13 تقسیم کې څو روپۍ راځي د ورځې 1400 څو راځي 1400 یو سلو شپږ شپېته څه راځي 116 چې راغی تاسو کولی شئ دا په همدې کې ضرب کړئ بېرته څه کوئ ترې نه وباسئ د
تاسو به جای سره شپږ پته کې ضرب کړه برته وړه کې دا خانه سکه برابر کې شي ګوره ښه دا د پر ډے شو کنه د یو ورځې کنه دا وسکه تاسو دا به ضرب کې پدې کې اتوماتیک به ټول مونږ ځي باندې خو پوهیږئ کنه یو ورځ کې ضرب کې به د میاشو کا ټول معلومات بهرحال زمونږ اصلي هدف دا چې مونږ کولای شو مطلب چې انزرشن کله وکړو ډیلیشن کله وکړو مونږ هغه کوی شو دا ایریا ده د ډیلیشن ز کومه اتوماتیک ډیلیشن نه دی کوی شم دا ایریا ډیلیشن کوی شم نه دی زمونږ سو یو ډیلیټ فارمیټ کې مونږ چې ویل را هایټ اوس دا را ده یا ماده نمونه لیکلي زبر برته ریورس کوم نشي ها اوس وګورئ د را کې ما سره زه غواړم ټول ته سیم هایټ وکړم را هایټ ته راځم په دې کې 15 او تنداسه کې شل کا انټر کړم نو شل ما سره مناسب شو ورته مو لہذا ټول به سلیکټ کړي سي سلیکټ دي که را هایټ ته راشه په ټول باندې څومره اپلای کا شل په اپلای کا اتوماتیک به شل په اپلای شي دا را هایټ ته موږ دا موږ سره په شیټس کې پکاري کالمونو ته کالم ویډز برابر وي یا زه راځم زه ورته چې auto fit column مټ ګوره اوس دا کالم چې دی غټ دی یو مې غټ پرېښی یو مې وړکی پرېښی یو مې دومره کړی ټول کالمونه سلیکټ کړه داسې چې سلیکټ دې کړو دلته راشه auto fit column مټس کا اتوماتیک خپل فکس برابرېږي د عدد مطابق به داسې کې اتوماتیک برابرېږي دا او کته دلته نوم لیکلی محمود جمال کمال کنه لازم لیکلی محمود دیو جمال له دا سلیکټ کړه سي ورته د لیکنې مطابق برابر کا auto fit را هایټ د لیکنې مطابق تر سکی د دې هایټ برابرې د دې را ان شاء الله مشکل نشته ډیفالت وذ د کالم په عادي حالت کې پلنواله سمري 8.3 دي په عادي حالت کې سمري 8.3 او ما اوس سمره ور کړی دی ته کوي شي مطلب د دې سلیکټ کړي سي سلیکټ وکړه ته کوي شي ورته ورم کې چې کوم کې ما ورته ور کړی 1.9 نو عادیم درته خی ته کوي شي استعمال یم راځو ویزیبিলিټی ته په دې کې زه محاسبه کوم یا څه کار کوم نو زما د شپږو نه 19 تر 15 پورې څه کسان دي دا څه هایټ کوي سوګونه ګوري هایټ راس هغه کسان څوک نشي کتلای اوس ته بس صرف نمبر نه استعماله دا رجسټریشن نمبر آی ډی نمبر اوس څوک رجسټر ټیبل ګوري ټیبل کې بدل د صحیح کسان نه هایټ وي سبي هایټ وي نو لہذا د سونا د شپږونه نو زبر تر اعظم دا ګوره د 1200 او څو تم د یو او د شپږ تر من ګوره هایټ شي د یو او 12 تر من دوړه بس لیک کی ویزیبিলিټی ته براشي او بده کې ورته وجه سوکا ان هایټ راز برته راغانه راکې برته راغانه راکې درته او کته دا کالمونه حاضری او غیر حاضری چا پټای کنه ته بل تراشي هایټ کالمز ته حاضری او غیر حاضری پټ شو نو هغه بډر په سوګل چې خدا ان هایټ کوي نشي تر څو ته برته نه راغله او تاسو کړي ان هایټ کالمز نه کړه برته هغه څو نشي پیدا کړ ته نه غواړې څو حاضری وګوري صرف نیم وګوري رجسټریشن ډی وګوري پوسټ وګوري سیلری وګوري خلاص اټینډنس ته اجازه نشي 400 کې وګوري هایټ شیټ دا مکمل شیټ ورکماته دلته اصل کې ما سره یو شیټ ټیبل شیټ نشته کنه یو سړی وی ترستا کمپیوټر کې کار کوم دي کې مهم شی دی ایکسل کې کار کوي او دی شیټ کې اوس مهم شی دي څنګه کوي بس سمپل راشه دا شیټ څخه هایټ کا هغه شیټ هایټ شو ته بس لګیا اوس نو به دا چې وړ هغه شیټ برته راوړي برته براشي ان هایټ شیټ ته نو شیټ کم یو شیټ وړ لس شیټ دی شل هایټ کړي 15 دی هایټ کړي اوکې کا هغه شیټ به برته شي برته براشي پوښ دی وړ organize sheet organize sheet کې اول موږ سره rename sheet دی move or copy sheet دی او tab color دی rename sheet مطلب دا رخه دا چې کله تاسو رائټ لیکو کې دې نن تاسو کوی شي rename کلیک کړئ دی شیټ تصور کړئ نمبر کې جنوري حساب دی زما فبروري حساب دی هغه جنم کوي شي جنم کوي شي move or copy sheet دا درې کار کوي دا موږ سره شیټ دی زه غواړم په دې شیټ کې چې څومره ډیټا ده دا زما د یو میاشتې حسابي ده دا څومره مې دا د یو میاشتې حسابي ده او همدا ډیزاین زه غواړم بلې میاشتې ته انتقال کړم صرف دا غي بدلوم چې حاضر دی که غیر حاضر دی بدلوم دا
نورم دا شی ماته پکار دی ته خو دا سر نه بیا نه جوړای کنه ته براشه دا مو ورکا په شیټ ته ورته ووایم چې د سیو کا بوک 3 کې چې جان شیټ ته کریټ ا کاپی هغه نه کاپی وباسه ګوره کاپی ورنه وسته جان نه د کاپی شو د اصلي شو د کاپی ته به د کاپی باندې رائټ لیکو کې او چې تبصور کې فبروري نومبر کې او بس خلاص خبره شو جنوري کې فبروري ته راشه باندې کې دا هغه چې دی حاضر او غیر حاضر د جن ختم کا او خلاص خبره شو نور ته کوي شي دا استعمال میاشنوم په کې بدل کار څه بدل کا او ډیلیټ باندې ختمي په شي دی باندې خدا یو خبره ده بیرته امدا شیټ چې زرای کلیک به باندې حکومت امدا شیټ ډیلیټ کا نو ډیلیټ سره موږ شیټ هم څه کوي شو ګوري ختمولای شو ها موو ورک اپ شیټ کې نیکسټ بل کار چي دی هغه دار چې زغړم ورته ما سره جنوري مخ کې دی کنه زم دا موو ټو اینډ کا دا جنوري بس کیږي اخر ته برازي میاشت دا مخ کې روستا کوي شو شیټ جوړ کنه بیا ته میاشت مخ کې روستا کوي ته موو کوي شي بلدار دا موږ سره بوک نمبر 3 کې دی کنه زم کریټ ا کاپی دینه کاپی وباسه او بوک نمبر 3 د څه کوي څه وکي ګوره دا شیټ نیم ته کاپی وستا او بوک نمبر 3 د څه بل بوک ته کچره ته غواړي ته انتقال کی نو په دې شکل باندې څه کوي شي انتقال وي شي دا درې کار او ټیپ کلر څه کوي شي مده دا ټیپ کلر چینج کوم غنه لم چې ګل دو ګوري د دې کلر بسې چینج ته کوي شي کله حساب وکي یو کلر ورکړي چې دا کلر مطلب حساب وشو سور رنگ ورکړي چې هغه حساب ختم شوی دی ये बारे में कुछ और बस ये प्रोटेक्शन दे मंग सारा चाहिए प्रोटेक्ट शीट दे लॉक सेल दे फॉर्मेट सेल दा सिंपल दी प्रोटेक्ट शीट मतलब दा दे टेबल जोड़ कर दे जे की फॉर एग्जांपल हम दा जमा टेबल दे दा अब दे टेबल के दा एरिया मा सेलेक्ट करा या जरा आजम प्रोटेक्ट शीट दा पदी शीट की जिसम रखा और नहीं दा गोरी दा दे इजाजत वर की कना जोर टाइम पदी की फॉर्मेट सेल तम इजाजत वर का दे तम वर का خدای وته په دې کې رسو کالم او را او د شانو سره کارنل ډیلیشن دا شام باندې شي کوله پاسورډ ورکا اس بی اس اوکے کا نو اوس په دې کې ځینې کارونه بند شو ډیلیشن نشي کوله فارمیټ تر ازم په دې کې ځینې کارونه آن دي ګوره ما پری کې ورته کزه په کې لیکل کوم دې کې لیکل نشم کوله مسکه څه ورته واړه بر تر ازم ان پروټیکټ شیټ تا پاسورډ برته وته کوم استا مهم شیټ د سو په ګلاسونه وي هغه به د جن سکه ته برابر ام پروټیکټ کوي وښه کنه لاک سیل د فارمیټ سیل د ذکر تاسو راشي د دوه کمانډ د موږ سره یو لاک دی او یو هډن دی ګوره د لاک سیل کار څه دی دا یو مهم ټیبل دی ما سره دا ایریا ډیره مهمه ده جوړم په دې انسترکشن ولګم باندې سپه ولګم لاک ټیک مار نه وباسم یا دې کې ټیک مار نه وباسم او یل تراشل د ټیک مار نه وباسه اوکې کا یو خبره ده دا لاک سیل او غو شي اوس پروټیکټ شیټ دراشه او په دې باندې سره د پاسورډ ز په لګوم ا اس می ورک بیا می ا اس ورک انټر می ګورا اوس چې کلم زرا اعظم په دې ایریا کې لیکل کوم په دې ایریا کې زه کوي شم کنه او په دې ایریا کې لیکل کوم نشم کولای ګوري خیالم په دې کې زه کوي شم په خپل لیکل نشم ها مهمه خواغه ده دا استاد چې مهم وي هغه مې سلیکټ وکړه صحیح شو کنه اګم چې دا سره مهم وي هغه مې سلیکټ و نور سلیکټ کا کنټرول ا کلیک کنټرول ایکسل سلیکټ کیږي به برته کنټرول نو سي ډي سلیکټ کورنه یو خاصه ساحه صحیح شو نسم کولای شي برته سره اعظم ورته د ان پروټیکټ شیټ کا نو په ټول ایریا کې بس کیږي یو قسم رائټ سي ها بل چې موږ سره بده کې لاس کمانډ هډن کمانډ چې دا موږ فارمول لپاره استعمالو دلته مطلب زرا غلم د جنوري صحیح حسابونه دی ما وکړو فار ایگزامپل دی کې الټ ایکوال ورکوم او اوس ګور دی ریزلټ ماته دلته خي کنه خي که فارمیټ سل ته زرا شمه او دغه هډن پکې ټیک مار نه وی ګورې ښه هډن صحیح شو او ټیک مار نه دی پکې کنه او زرا اعظم پروټیکټ شیټ ته په دې باندې اوکې کوم ګوره فارمولا ماته وسم خیل ده خي کنه خي برته ان پروټیکټ کوم دا اوس راځم فارمیټ سل ته په فارمیټ کې هډن ټیک مارک کوم دا اوکې کوم ایم چوکې کو اتوماتیکلی وستو کوم دی باندې پروټیکټ شیټ سو کوم اپلای کوم اوس مدل تخی نه فارمولا څه شو هایټ شو کچیر د مونږ غواړو چې خپل شیټ کې فارمولي هایټ کو نو هغه مونږ کولای شو په دې طریقه باندې سکو فارمولي هایټ کو ان شاء الله نور وسوي نن به کافي وي صحیح ده